مار خوب کې لیدل څنګه دي؟ حضرت ابن سیرین رحمه الله فرمای په خوب کې مار لیدل پټ بدخوا دشمن دی، او که خوب کې وویني چې د په کور کې مار دی تعبیر یې د کور دشمن دی، او که په صحرا کې وویني تعبیر یې د بهرني دشمن به وي، او که خوب کې وګوري چې د مار سره جنگ کړی دی تعبیر یې د دشمن سره به جنگ کوي، او که وګوري چې مار په د باندې غالب شوی دی نو تعبیر یې دا دی چې دشمن با کامیابی نه حاصلې په د باندې، او که خوب کې وویني چې مار چې چلی وي نو تعبیر یې دی دشمن نه به ورته ضرر او نقصان رسیږي، او که خوب وویني چې مار یې وژلی دی تعبیر یې په دشمن باندې به دې کامیابی حاصلې، او که وګوري چې مار یې دوه ټوټې کړی دی تعبیر یې دی د دشمن مال به دی خوري، که وګوري چې مار ورسره ښې خبرې کړې دي د ده په مخ کې به داسې عجیبه کار کېږي چې د هغې نه به دی خوشحاله وي، او که وویني په خوب کې چې مار ورسره سپکې او بدې خبرې کړې دي تعبیر یې دشمن به ورباندې کامیابي حاصلوي، او که مړ مار وګوري نو تعبیر یې دی الله تعالی به ورنه شر او آفت خوري بغیر د دې نه چې تکلیف به ورته ورسیږي، او که وګوري چې مار یې تابع شوی دی تعبیر یې عزت او بزرګي به ورته حاصلېږي، او که وګوري چې مار تنه تښتېدلی دی او نه یې شو نیولی تعبیر یې دا دی چې دشمن به د ده چې کوم دشمن وي هغه به د کمزورتیا طرف ته روان وي، او که وګوري چې ډېر ماران د ده په مخ کې راجمع شوي دي او دې تنګوي تعبیر یې د ده به ډېر دښمنان خپلوان وي رشته داران به وي مګر د هغوی نه به ورته نقصان نه رسېږي. حضرت اصفهاني رحمه الله فرمایلی دي که وویني چې شین مار یې تابعدار شوی دی تعبیر یې خزانه به ورته میلاویږي، که وویني چې د لستوڼي نه مار راوتلی دی تعبیر یې دشمن به زوی وي، او که وویني چې مار یې وژلی دی او په وینو یې خپل ځان ګنده کړی دی تعبیر یې دشمن مال به ده ته حاصلېږي، که وویني چې په خپله بستره مار وژلی دی تعبیر یې ښځه به وفات کېږي، او که وګوري چې د ګریوان یا د خولې نه مار راوتلی دی او په ځمکه ننوته تعبیر یې دا دی چې دی به هلاک شي، او خامار په خوب کې لیدل کمزوري دشمن دی. حضرت امام جعفر صادق رحمه الله فرمای په خوب کې مار لیدل په لسو وجوهاتو سره دی، یو قوت، دویم جند، دریم سلامتیا، څلورم بادشاهي، پنځم سپهسالاري او شپږم ښځه، اووم دولت، اتم مرګ، نهم زوی او لسم سیلاب.